الحمدلله ډیر خوشاله شوم چې دا رونه می غاړه غټي ولیدل، دا گاونډیان می غاړه غټي ولیدل او څومره نفرتونه او څومره چې غټي غټي خبره راغلي وي هغه نن ختم شو. الحمدلله الله دې پکې نور هم د خیر ملائک وګرځي. دا زمونږ په علاقه کې د ورونو او د علاقې والا او داسې د گاونډیانو خپل منځ کې داسې لبداواله راغلي او دوه نوجوانان پکې لګېدلیو، دوه ګلونه پکې لګېدلیو. یو نوجوان الله مقرر کړی و دنیا نه تللو او دغه پورې د هغه رزق و هغه الله جل شانه چوت کو د دنیا نه واغستلو او یو عجیبه صدمه مور او پلار ته میلاو شو. په دې صدمه به تاسو د ډېر لوی اجر میلاویږي جی. الله دې تاسو له صبر درکړي، الله تاسو له دې هغه بدلی دنیا او آخرت کې درکړي. او بل نوجوان چې کوم داغه الله ساګانی په دنیا کې مقرر کړی وي او الحمدلله الله جل شانه ول صحت ورکو. نو یو مسلمان د بل مسلمان د پاره هیره د قسم دی. زمان نبی فرمای فإن لم يجد فليلقى اخاه بوجه طلق. یو مسلمان د بل مسلمان سره د خندا پیشانه سره میلاو شو او لګي ورته وخاندل نو پدې هم صدقه ده. زما دعا ده هر ځای کې چې څومره دشمنیان دي او څومره نفرتونه دي الله دې هغه مسلمانی زموږ نصیب کې چې د انصار او د مهاجر یو بل سره دوستانه وا او د یو بل سره به مینه محبت کو. الله دې هغه محبت زموږ نصیب کې کم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیم کې وو. نو زه به تاسو نن د حمزه رضی الله تعالی واقعه بیانوم چې زما د نبی څومره غټ شخصیت ترا هغه د دنیا نه ډیر په بېدردۍ تللی دی. نو آیا وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنه چې کوم حمزه رضی الله تعالی قتل کړو چې کله چې نبی علیہ السلام مخې ته کېناستو آیا نبی علیہ السلام ماف کو ماف نه کو؟ او دې باره کې به زه تاسو ته ویډیو نن سازوم. الله دې هر ځای کې چې څومره دا مسلمانانو توړ پوړ دی الله دې مینه محبت ته منتقل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې داسې صحابیو چې کله ایمان راوړو او نبی عمر رضی الله تعالی عنہ درې ورځې مخکې مسلمان شوی او کله چې عمر صاحب ایمان راوړو نو نبی علیہ السلام ترس کې د الله رسوله حق ته کنا او سچ کنا او الله حق او سچ دی نو بیا ولې مونږ په پټه باندې د دین اسلام خیر کار کوو؟ راځو چې په کار میدان ته وځو. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل ما ته د اوسه پورې دا خبره نه راغلی. عمر سیبوی وی زم مام ایمان راوړو او بل سر ته حمزه رضی الله تعالی عنہ هم دی هغه ایمان راوړی دی. هیڅوک مونږ ته غږ نشي کولی. سم دو صفه شاس شو، دو صفه یو صف په سر کې عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېدو او د بل صف په سر کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ودرېدو او نبی اسلام په مس کې دی او لاړه د بیت الله شریف خواته را. چا همت نو چې دوی منی کړی وی ولې حمزه صاحب دی ولی عمر صاحب دی. حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو نو زما نبی ډیر غمجنو. الله وی ولې غمجن کیږي؟ دا خو ما ولیکل اسد دا زمره د الله او د الله د رسول دی. او کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ نبی او ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر ډیر سپک سپوري وی نو دا حمزه رضی الله تعالی عنہ ته په ښکار باندې چا ورته ویلاړ شاورارته ته ډیر خبره تر کړو وی ښا حمزه ته هوراله او په ابو جهل دا سر مات کو. دومره همت نو چې را پاسېدلی په حمزه رضی الله تعالی عنہ پسې. سردار بني هاشم چې ایمان راوړو نو اسلام ته یو طاقت د په ذریعه الله جل شانه ورکړو. اوس دا لوی شخصیت حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ دل لالچ ورکو هندي او وی درې کسانه وته یاد کړه. یو نبی علیہ السلام، بل علی صاحب او بل حمزه رضی الله تعالی عنہ. دا درې وته یاد کړه. وی په دې درې کو چې چا سر راوړ نو سو آزاد بده کو ډېر غټي پیسې بدل درکو. نو وحشی ابن حرب وی نبی علیہ السلام ته خزانه شم رسیدي او حمزه رضی الله تعالی عنہ په دغه ما په خوب کې هم گزار نشو کوله. وجد علی رضی الله تعالی عنہ په قتل پس پسې راوته ما. نو غرض میدان د سره یو نيزوم وکاله پس نه خبر ارته کوم وکاله پس وحشی ابن حرب چې کله حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کو نو تختید لاړ او نبی اسلام او فرمایلا وی هر ځای کې چې وحشی ویني قتل کوي. وکاله پس وحشی ابن حرب پزړه کې خبر رااله چې زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېنم او چا ورته لاړ شه اډېر رحم دل انسان دی اډېر رحمت للعالمین دی تا به ماف کی ته خو لاړ شه کنه. چې کله رااله نو
دا مخې پټ کړی دی وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنه مخې پټ کړی او د نبی علیہ السلام په جماعت کې ناست دی او एकदम مخې ته کېناستو او مخې کولاو کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله او دا کلمې وی سوې د الله رسول حق او سچ نبی زده باندې ایمان راوړم چې کله مخ کولاو کو وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنه نو نبی اسلام خو پیجندونه چې دا وحشي دی نو صحابه د تور یو شړنګ ساس کو د الله رسوله وحشي دی نبی اسلام مو داسې قتل بس ویل شي نبی اسلام مو داسې ګوري انت وحشي ابن حرب تو وحشي نبی وحشي تو یا د الله رسوله وای زه وحشي ما نو ډېر غټه خبره شوی نبی اسلام په جړا شوې چرته نبی علیہ السلام په سلګونو جړلی کا خو چې هر کله د خپل تر لاش ولیدو او علی سے چا ورته وی حمزه کم دی رضی الله تعالی جنگ یحود کې علی ته هو تو لاړ شه و دې کې کر د لاندې پروت دی وی ګوره د الله رسوله کله چې نبی اسلام را چې وی قتل نو حیران شو نو نبی علیہ السلام و کاله پس و تخپل تر وریاد شو بیا په سلګو په جړا شو وی تا زما تر شهید کړي دی اخو زمره او تا څنګه شهید کړو تا ولی شهید کړو نو ټوله واقع او ته وحشي وي او څورته وي چې د قشان زس تاسو درو په تلاش کې راوته ما او د الله رسوله ما ته پته پتا باندې به فیری تاسو نشم در رسیدې د الله رسوله چې علي سے هم حمزه رضی الله عنه هم دومره ردم چې ما په خوب کې هم وار نه کوم زه د علي سے په تلاش کې راوته ما د الله رسول کله جزاء خود په میدان کې رالم مخلا نو تاسو چې مو قتل تاسو باندې فیروا پتا اوس مې مصبر نشو علي رضی الله عنه ته چې مو قتل نو هغه داسې سلور ونه سیډون چې داسې تور چلوله او څنګه چې به تور چلول د شامه نظر هم غیر چا پیرو وای حمزه را دی هو د چې مو قتل نو وای دو توري روان کړي دي او داسې پکې روان دي په جنگ په خلکو په منس کې داسې قطارونه پکې وباسي او لکه د مولو او د گاجرو په شان د سرونه د قریش نو یو مخ کې روان دي خو د شان غافل دی د الله رسول او زه تکینا سم زما سره نيزوا او ما پاغي باندې گزار چې کله وکو نو کم چې دا نوم دی د نوم د لاندې داسې ولګید او چې ولګید نیزه دې داسې ووتله او په ما پسې زه داسې پرېوتم دومره روب دا برا باندې رالی چې زه پرېوتم داسې او چې کله ما ته وکتل نو په ما پسې را روان شو چې کله په ما پسې را روان شو نو زه پرېوتم دومره روب دا برا باندې د حمزه رضی الله تعالی عنه خو چې کله ما پسې را روان شو نو وی د ویني الټې وکړې د الله رسوله او بس بیا پریوتو ما تی خپل هغه دغه راواغستله کم چې زما هغه نیزه وه خنجر هغه مې ترې راواغستلو او ما هندي ته وي چې لاړ شه ما خپل کار وکړو او هنده راله او جناب پوزې ته پرې کړه شونډې ته پرې کړې غوږونه ته پرې کړه وریځې ته پرې کړې او زړه ول راويست اینې باندې ول چکونه ولګول زړه ول راويست پاغي چکونه ولګول او دا پوزي غوګونه دای په داس یو امیل دي ساس کو او غاړه ته واچو و پکې ګړه شوی وا الله اکبر کبیره زمان نبی بیا په جوړاش او ډېر په سلګو ویل د الله رسول ما ماپ کا الله دلته ټول خبره دلته راځي ښا آیا چې نبی رسول الله ماپ کړی دی کو نه زمان نبی وته سوې ز ته ماپ شوی خو وحشي زما مخې له بنه راځي ګورئ هر کله چې محفل کې کینی او سیټ تکینه ما ته به مخې ته کینی نه زګه چې ما ته خپل تر یادېږي دا هغه ټول خبره تر برته یادېږي ما نه مخې ته نه کینی یو سیټ ته کینی او زه مړ شو نو وحشي وای ما وی چې ډېر غټ انسان ما نه دنیا نه تللی دی او داسې غټه کارنامه به کومه چې زما د دې ازاله وشي نو کله چې مسلمه د نبوت دعوه وکړه او د نبوت دعوه دا ډېر لوی دشمن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او وقت نظر سره وا او مسلمه پس لاړه او په دغه نظام مردار کو نو غرض میدان جناب زمان نبی د تر سره چې ډېر عجيبه په بدن ول ډېر عجيبه نخري کړي وي هغه چې ورته کله کې ناس کنه ایمان پس امام آپ کو اے ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کله چې مکه مکرمه فتح شو او کمی بی کمی خزی د ابو سفیان خزوا هغه چې کم په حمزه رضی الله عنه پوزه غوګونه پرې کړو هغه رااله او پته ورته ولګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانه مسلمانېږي او دا ځان پټ کړو داسي پټ کړو خاموش ناستو و چې نبی ته پته ولګي نبی علیہ السلام ته چې ما زاغه هندې ما چې د نبی اسلام پترا پلاش باندې ملو بکړ نو ما خو نه ماپ کړي نو داسې خبرې وسره کولې مخې پټ کړو یو خبره داسې وکړه چې نبی علیہ السلام ته پته ولګېده او سوی
انت هند بنت عتبه ته د عتبه لوري هندا او د الله رسول هند یما ال الله رسول ما به ماپ کې کوم ماپ نه کی ما خو ډېر غټ جرم کړی نبی اسلام ته فرمایل ځا ته هم ما ماپ کړی نو غرض مې دا جی د یو نه غلطي وشي او بل تکینی او بل وای چې بس سیدا ما د الله د رضا لپاره ماپ کړی بس خبره ختمه نو الله جل شانه په دې ډېر لوی مقام ورکړي نو غرض مې دا ډېر خوشاله شوم دارونه چې مې ولیدل الله دې ټول مینه محبت زمونږ نصیب کې څومره نفرتونه دي او یو خبره کوم چې دنیا ده دنیا باندې ما او تا جګړې نه کوو دا ډېر د ضلالت څیز دی دا ډېر بیکاره شی دی سبا به ما او تا ټول رخصتي ګوجي په دې ما او تا د خپل رونو ګریوانونو ته لاسونه ناچو په دې ما او تا د مال او دولت اهیرس نه کوو ځکه جناب چې دا ډېرې په شپېته کاله پس پزه نه ما زه په دغه تورو خاورو کې پروت یم بس دا ټول مال او دولت دا د الله دی الله وی دا زما مال دی زما میراث دی دا ما ته پاتې دی نو بس الله دې زموږ ټول مینه محبت نصیب کړي الله دې داسې حادثات زموږ په منځ کې نور نه راولېږي هر ځای کې څومره مسلمانان دي